محترم مشر محمود خان اسدزی تاسو ته خپله وینا وړاندې کوي. ټول عزت درخواست کوو تر اخره پورې شئ. محمود خان زنده باد کارمان محمود خان زنده باد محمود خان زنده باد کارمان محمود خان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غریانۍ خاورې دلته د پښتانه د تاریخي ښارپچې په نیچرو باندې د نوي کلي شاوخوا د پښتانه د ډېرو درنو ټبرونو درنو سپین ږیرو ځوانانو مشرانو مافي کارکنانو عزیزانو اول خو د هغه ملګرو ډېر مشکور یو چې موږ یې دا موقع په لاس راکړه او بیا ستاسې ډېر مشکور یو چې د کارو وختونه دي دلته ورځو مې کارونه کړي ستړي ستومانه دلته راغلي یاست موږ ته مې د قدر په سترګې کتلي دي. الله پاک دې تاسو ټول ته د قدر په سترګو وکړي. ورونو داسې نه ده چې زموږ دا خیال دی چې موږ بس اخلي کل یو موږ به وایي الف تی به وایي الف موږ به وایي بې تی به وایي بې یا داسې نه ده. عزیزانو موږ ټول پښتانه سیالان بولو ټول پښتانه سپین ږیري مشران ملایان علما د هر هند د هر خیل ښاغلي خلک یې بولو پر وطن یې مین خلک بولو. موږ هر وخت پښتانه ته دا خواست کوو چې عزیزه په تا د خدای هم پسې په تا د قرآن هم پسې موږ د یوه قام خلک یو د یو وطن اوسېدونکي یو. زموږ عزت او خدای مخه بې عزتي سره شریکه ده. بیا زموږ د دې ګرد کام عزت او بې عزتي د دې خاورې سره تړلی ده په کوم چې زموږ کورونه که دا خاوره په عزت وه دا سیمه په عزت وه ملا به هم په عزت وي پیر به هم په عزت وي وړیالی به هم په عزت وي ګزارې والا سړی به هم په عزت وي شتانه به هم په عزت وي. او که دا خاوره دا کام خپل اختیار نه ولري بیا به دغه بده ورځې لکه دا اوس چې روانه ده. نو د دې دپاره موږ ګرځو په کلو باندې ور پښتانه ته خواست کوو چې وسړی داسې نه ده چې موږ غرض نه لرو. بې غرضه یو د خدای پاک ذات دی. نور که د خدای پیغمبران هم یو پیر له ورتلل یو غرض بې لارۍ موږ هم غرض لرو. غرض مې دا دی چې دا کام زموږ کام دی په مشکل کې دی په بده بلا اخته دی په مشکل اخته دی چې دا کام بې عزته یې موږ بې عزته یو خپلې بې عزتي په مخه راخیستي دي. نو کام ته وایي چې وکامه د کام ناتار په کام راګرځي د کام بده ورځ په کام سویږي. د موږ سره عقل شریک دی د موږ سره پوه شریک دی د موږ سره عقل شریک دی. کله چا عالم دین ته د هر پارټۍ چې دی د هر کلي چې دی په دې د خدای هم پسې په دې د قرآن هم پسې که زموږ خبرې خدای مکه د خدای د دین خلاف دي موږ چې راوښایو موږ توبه کوو بیا یې نه کوو. که چا پښتانه ته د پښتونخوا ملیان پارټي په پروګرام کې داسې یو خبره ښکاره کېږي چې هغه د پښتو د دود دستور خلاف وي. عزیزان هم موږ ته یې وروړئ موږ ته ووایاست چې سره داسې کوو پښتانه خلک یاست هی مې سره بار کړی لاس ته زري به نه راته کښېنې
ناس تر ځینې به نه راته کښېنې د یوه سپاره پښتانه وایي دوړه نه ولاړېږي لاس به ولې ورکوو یوې زنانې بلې ته ویل به لښکر څه شي یو زما زوی ستا زوی زما مېړه ستا مېړه په دا یې لښکر موږ د پښتانه قام د بیده وخت د بیده بخت راویښولو دپاره د قام د لښکر ضرورت لرو موږ دی خلک نه وي د خلکو خبرې به نه اوري چوپ نه کوئ وایي دي خلک د دوی خوښه نه موږ د چا خیرات خواره یو نه موږ د چا زکات خواره یو نه له امو نیولې تر اباسینه بیا دلته په پاکستان کې د ډیورنډ لاین نیولې بیا چې په پورې وطن دی داسې ګشته خلک یاست پر ګرد وطن ګرځي دا وطن موږ ته چا په خیرات کې نه دی راکړی دا وطن موږ ته چا په زکات کې نه دی راکړی دا و موږ ته د معلومو او نامعلومو زرهاو غازیانو لکاو غازیانو لکاو شهیدانو د سر په سودا موږ ته راکړل شوی دی دا موږ چې پراخې پښې پر ږدو دا زموږ کرامات نه دی پر دې خاوره باندې تاریخونه دا وایي عزیزانو چې پر دا خاوره پښتون تر عیسی علیه السلام تر زېږېدلې مخکې هم و عیسی علیه السلام کله زېږېدلی دا موږ شوی 1977 1940 دا د عیسی علیه السلام د مرګه بعد خبره عیسی علیه السلام د ده بیبي مور مریمه بیبي مریمه نه وه پیدا شوې چې پر دې وطن باندې پښتون په یوه له یوه شکل پروت بیا بدمرغي ډال شوې ده دا بیا د خدای پرېکړه ده چې موږ وطن پر داسې یو چارسو پروت دی چې موږ دلته پراته یو تر موږ لاندې دا د اټک لاندې مځکه په تاریخ کې دا هند بلل کېده دا ډېره لویه ورشو وه دنیا ته معلومه وه نو د انګریزانو په تاریخ کې و هندوستان ته د سرو زرو مرغۍ ویلی دغه د سرو زرو مرغۍ دپاره چې به خلک راتله د بالا څه بله لار نه وه زموږ پر وطن به رامخته موږ هم غریب خلک وو په خپلو خارګاو کې به پراته وو سمڅ کې به پراته وو یخو په مخ اخیستي وو دوی چې به راله او موږ به هم یو کاڼې ماڼې پر خلاصاوه دوی به په موږ کې خالتوب په مشکل کوو به له زمانو موږ د دنیا د دهشتګردۍ ښکار اوسېدلي وو اوس خلک چمونه کوي دوړې جوړوي په خړو اوبو کې مایان نیسي پښتون افغان دا دهشتګرد دی دا بل کار نه لري بل ژبه یې پرېښېده سنت یې خریل دي بس خښ انسانان حلالوي دا درواغ دا درواغ دي د دنیا یو تاریخ دا نه وایي انګریزانو لیکلي دي د چینیانو مسافرو لیکلي دي د فرانس مسافرو لیکلي دي د هندوانو مسافرو لیکلي دي چې پښتانه افغانان په خپل وطن کې ډېر مهمان نوازه خلک دي الفاظ یې دا دي په انګریزي دي چې په پښتون وطن کې بورډینګ او لاګینګ ته چې شپه کوې چیرې ډوډۍ خورې دا وایي مفتي دوی وایي موهنلال دا وایي چارلس میسن دا وایي فلانی وایي فلانی وایي دا وایي چې موږ په دې وطن کې ګر جاسوسان وو موږ ګرځېدو پر یو ماجت به کښېنستو د موږ چا پوښتنه نه ده کړې چې ته مسلمان یې که نه یې مسلمان مسافر یې راځه ورور شته درکوم بستره یې هم راکوله ډوډۍ یې هم راکوله نه یې موږ بد ایسولي یو نه یې موږ زهیر کړي یو دا دوی وایي موږ نه دي وایي څه تاریخدانان وایي هغه وایي پښتانه پښتون وطن کې د مسافر دپاره ډوډۍ او بستره مفته ده میسن پر دا لار راغلی دی د لسویلې څخه دی وایي زه د بابیانو پښتنو د یو قافلې سره ملګری یم کلا ته راغلی دی ذوالفقار نومېده یو سړی پښتون ذوالفقار بابی کلا کې شپه کړې دا و دې غره ته ختلی دی دا چلتن ده دا علاقه ګوري میسن راځه چلتن ته وختم دوه بلوڅان راسره وو د چلتن مې په دوربین شر الروډ وها خواته د خواجه عمران د غرو وها خواته
دا افغانستان دی، دا ناوه فلانی دی، دا فلانی دی. دی وایي له ما سره دا خلک په خبر دي زه عیسایي یم. ما په ډوډۍ ګډوي، ما په دسترخوان ګډوي، داسې په مسخرو کې دا جاسوسان ورو پښتو زده وه، فارسي داسې په مسخرو کې یو بل ته ووایي وایي دا زما زوی جاسوس دی. د ما سره یې کرکه نه ده کړې، زه یې له ډوډۍ نه یم لټولی. داسې هوښیار سړي یو بل ته مې وویل چې دا زما زوی په یو کار لګیا دی، نو هسې نه دی راغلی، دا جاسوس دی. نو دې ګردو جاسوسانو دا ویلي دي چې پښتانه دهشتګرد خلک نه دي، ملنسان خلک دي، موږ دهشتګرد نه یو. دهشتګرد یو څوک چې دا ووایي چې موږ په چا پسې لاړو، موږ خدای مکړه ناکه په ناکه خلک وژلول. موږ انسانان یو، موږ د دین په معنا هم د قام په معنا هم موږ دا وایو چې ټول انسان د یوه پلار او مور بچیان دي. آدم علیه السلام او حوا نه دا د ګرد انسانانو مور دي. هغه وخت ډېر لرې دی چې ګرد خلک به لا اله الا الله محمد رسول الله وایي. کم سے کم په سوو نه په زرو مذهبونه دي. اوس په داسې دنیا کې چې موږ ژوند کوو د پښتانه سړي دپاره عزیزانو، موږ هر سړی موږ د خپل قام سفیران یو. نن د خدای فضل دی ترکي په چین کې ګرځي، اسکزي په جاپان کې ګرځي، توخي په فرانس کې ګرځي، خروچ خدای خبر چیرې ګرځي، په دغه لنګوټو کې ګرځي، ښه کاروبارونه کوي. هلته مذهبونه نور خلک دي. زموږ هر سړی به په جهان کې د خپل وطن داسې پاکه نمایندګي کوي چې هغه دا وایي لکه پخوا چې هندوانو او انګریزانو ویلي دي چې دا ډېر مېلمانوازه قام دی. وراره موږ نه لیوني یو، نه په زوره د چا مذهبونه بدلوو، نه په زوره دا کار کېږي. په آیت کرسي کې دلته علما ناست دي، په آیت کرسي کې یو آیت مبارک دی او بسم الله الرحمن الرحیم وایي لا اکراه فی الدین. په دین کې زور نشته. دین د مرضۍ شی دی، د خوښ شی دی. بل ځای په قرآن شریف کې الله پاک وایي داسې نه وایي چې تاسې د مسجدو احترام کوئ. الله پاک وایي تاسې د هغو ټولو ځایو احترام کوئ چیرې چې زما نوم اخیستل کېږي. د هغو ټولو ځایو احترام کوئ. هندو یې یو رنګه بولي، سیک یې بل رنګه بولي، یهودي یې بل رنګه بولي، عیسایي یې بل رنګه بولي، فلانه یې بل رنګه بولي. ځینې لیوني وایي چې اسم نشته، د لیونیانو ټیکم نه ده اخیستی. اوس نو چې ستا مذهب ته یهودي یې، بلکه ته عیسایي یې، ته هندو یې، ته سیک یې، ته بودھ یې، ته فلانه یې، وروره زه مسلمان یم. ګزاره به څنګه سره کوو؟ د ګزارې لار دا ده عزیزه، ته سیک یې ته پوسه خدای دې پوسه، ته هندو یې ته پوسه خدای دې پوسه، ته یهودي یې ته پوسه خدای دې پوسه، ته عیسایي یې ته پوسه خدای دې پوسه. زه مسلمان یم، دا زما د خاورو ماجت په ډبرو مه وله، زه ستا بندر په ډبرو نه ولم. زما دا د زړه ماجت خاطر وکړه، زه به ستا د ګرځې خاطر وکړم چې د لمانځه وخت راغی ته ځه خپلې ګرځې ته، بل دې ځي خپل دغه ته، زه به ولاړ هم ماجت لکه چا لمونځ نه کوه، خدای پوسه دی پوسه. انډونیشیا له به تللي دي یاست، ملایشیا والا ډېره سره را نږدې کړې، داسې به سره نږدې وو. د هندوانو هندوانو ته وایي د بل مذهب خلکو د هغو عبادتګاه جومات او بله عبادتګاه دا له به ورغله بیا به راته په یو دوکان کې مثلا داسې ګپ پیسه کوي. نو عزیزانو موږ پښتانه موږ به چاته دا وایو چې موږ د یو انسان سره پر دې بنیاد خپلې فاصلې نه ناپوو چې ته د کم دین یې، ته د کم رنګ یې، ستا سترګې شنې دي، ستا سترګې تورې دي، ته پیتې پزې والا یې، جګې پزې والا یې، پتلون اغوندې، هر شی شی اغوندې. ګزاره به دا کوو زما دا پګړۍ، دا د خدای دا کا پګړۍ، دا زما پګړۍ ده، دا مې څادر دی، دا مې د پښتانه یو ژبه ده. په دې به لنډې مه وه. زما د لونګۍ قدر وکړه، د لونګوټا لونګۍ، زما د کالو قدر وکړه. ته چې هر شی اغوندې زه نه پورې خاندم، هر شی چې ته اغوندې ګزاره به سره کوو. ګډ خلک په یو دغه نشي کېدلی. نو عزیزانو د انسان سره ګزاره به زموږ داسې، موږ انسانان یو، دنیا سره رالنډل. دا مجلس
دا مجلس که اوس موږ دغه ته برابر کړو دا په امریکا کې خلک اوري د دنیا په هر کونج کې وایي هغه وایي خلک ناست دي مجلس سره کوي غوږ پر نشي دا څه وایي دا څه وایي د سړیتوب خبرې کوي د انسانیت خبرې کوي د خپلوۍ خبرې کوي د محبت خبرې کوي که د لیونتوب خبرې کوي دوی دې وایي دوی په خبرو دوی چې کښېني وایي پښتون دهشتګرد دی پښتون دهشتګرد دی پښتون وحشي دی وروره که زه وحشي وایم زه دهشتګرد وایم ما به پر هندوستان 300 کاله چې نه زما د مذهب و نه زما د ژبې و نه زما د هیل و نه زما د کام و ما به پر هندوستان 300 کاله څنګه بچي کول هندوان سیکان عیسایان یو سړی به په ژبه نه پوهېدی زه د ده په ژبه نه پوهېدم رنجیت پښتانه لودیان ابراهیم لودي څوک علاوالدین خان شیر شاه سوري نن هم خلک دا وایي 15 کاله شیر شاه سوري 15 کاله پر هندوستان بادشاهي کړې ده نن هم خلک وایي چې د ټولو بهترین بادشاه د انسانانو په دغه پوهېدونکی بادشاه شیر شاه سوري و که زه دهشتګرد وایم ما د خلکو په موضوعو ملنډې ولی ما خلک حلالولی بیا به زه په هندوستان کې 300 کاله بادشاه څنګه وم بیا به شیرشاه څنګه بادشاه و بیا به علاوالدین څنګه هلته بادشاه و بیا به اخري بادشاه په میدان کې شهید شو پانیپت په آخري جنګ کې ابراهیم خان لودي بیا به دې څنګه بادشاهي کول د نظامونو د خلکو په خبرو مخصر نه خلاصوو تر ته یې نه چې باج د کومتۍ فیضان ته باج وکړو تر ته ښه خلک نشته د دنیا چې څه انسانان دي ته عرب تللي یاست ته پنجاب تللي یاست ته په بلوچستان کې ګرځېدلي یاست ته شینجان تللي یاست دا ستا د وطن ناسته پاسته دا په هېچا کې نشته نن د کرم الله کرم پزه کې مړی ده یا د ملګري شامل شوي چې دا یو ځای ډوډۍ خوري یا یو شادي یا یو پاتای دا واحد کام دی چې پر سرخان یې هر څوک کښېنستی شي دا اوس چې ولاړ شه ته ترکان یې ته ټانګه چلوې ته سپارې جوړوې ته د فلاني پېښې یا په ډوډۍ سړی کښېنستی دا هېڅ چېرې نشته هېڅ چېرې په بلوچ کې په سوو خلک سردار سره روغبړ نشي کولی ډوډۍ پرېږده په سندیانو کې وډېرات ورکړل دومره ځای له ټول خلک چې ولاړ دي څوک نږدې کېدای نشي نه څوک سره کښېني تر ټولو غني کلچر تر ټولو غني ناسته پاسته تر ټولو زوروره انساني ناسته پاسته ستا ده هر چې راشي د اریان شي د سیند غریبان خلک د بلوڅو غریبان خلک عربو له تللي یاست غریب عرب د سعودي د شیخان له دون ځای نشي ورته لکه اصلي د نیو کیل چوک داسې انسانان نه بولي ته یې زورور دا کام ډېر زورور کام دی دې خپل هر څه دغه کړي دي مړانه یې پر دې ولاړه ده اوس عزیزانو پېښه څه ده پېښه دا ده چې یو خو تا دغه زړې دغسه د پښتانه په سر د باچۍ دغه د دې څه خلک ډارېږي چې دا کام که یو بیا لاس وله ورکړي وروره موږ لیوني نه یو که موږ ته خدای هغه موقع راکړه نه موږ رسام پر دا خوا زغلو نه څوک وژنو نه څوک دغه کوو موږ دا وایو چې دنیا انسانانو سره ویشلې زموږ وطن له فلاني ځای د فلاني ځای دی موږ د هېچا خیرات نه غواړو د هېچا زکات نه غواړو چې موږ کې راکړي خپل ځان ته دې ورکړي چې الله پاک موږ ته کوم وطن راکړی دی ما پلار و نیکه ساتلی دی او موږ ته یې رارسولی دی په دې کې چې دا خدای پاک کوم نعمتونه دي پر هغه باندې لومړی حد زما د بچي اوس موږ ته یې داسې راکړې ده موږ ګرد مسافر یو موږ نیم پښتون په دوبۍ کې دغه زموږ خویندې زموږ وروڼه موږ واحد کام یو موږ واحد کام یو باوجود د دې چې موږ ډېر زورورې باچۍ جوړې کړي دي د میرویس نیکه باچۍ د احمدشاه بابا باچۍ په هندوستان کې باچیانې لیکن غلطۍ وکړو کورني جنګو کې ګلجای درانی بارک پوپل بیا د میرویس نیکه لمسیان محمود شاه محمود شاه حسین د کور په جنګو موږ سره اخته شو موږ باچۍ بایلو نن موږ ته زموږ د ښځو بې تعلیمه پاتې شو زموږ د ښځو دعا دا وي چې خدای پاکه
دا زموږ د کال د څنګه قسمت دا زموږ څنګه قسمت د دې غریب دا خیال دی چې دا زموږ نیستۍ دا خوارۍ دا د رب په وجه دی د رب حکم دی رب داسې نه دی کړي په عربي کې قسمت وبرخه ته وایي الله پاک چې وطنونه ویشلي دي تر ټولو غني وطن یې افغان ته ورکړی په سوره رحمان کې چې الله پاک کوم نعمتونه بیان کړي دي فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان چې څه نعمتونه بیان کړي دي ما او ستا په وطن کې پراته دي اوس موږ دا سوال دې کان ته راوړی دي چې وسړی چې زما او ستا وطن د دنیا د نعمتونو ډک دی بیا موږ ولي یو بیا موږ مسافر ولي یو بیا موږ د دوبۍ په ګرمۍ کې ولې خلک چکر چکر کوي بیا موږ په کراچي او فلاني کې څه غواړو دا پیښه د خدای له طرفه نه ده زما او ستا پر نعمتونو باندې په یوه نامه په بل نامه پردي ښاماران ناست دي زما او ستا د قسمت راپورته کېده به دا وي چې سره یو کېږو به دغه ښاماران به د خپلو خزانو سره ولاړه وو په خواز دې خواز به وکړو د وکیلانو په باس دې وکیلانو باس به وکړو دا کومه مصیده په دغه یې وکړو خو د هغې دپاره اول زموږ خپل صفونه برابرول پکار موږ نن هم ډېر بد خلک یو معافي غواړو زموږ خبره پر سر ولاړه په کور کې موږ دغونې خروړي خلک یو چې تر موږ لیوان هم ښه دي تر موږ زریان هم ښه دي په کور کې موږ پر یو ایکړ ځمکه باندې نازولی ورور وژنو تربور وژنو مامي کونډه کوو تربور نه کوو چې یو کام په بدي اخته سي هغه دې ته که خلاص نه دی چې د ګرد کام سوچ فکر وي نن هم دغه اکرم لالا دی بل دی دا نور ملګري دي دا اوس د الفاظو دا کبیر ملګري چې دلته ناست دا کبیر دوی دي دوی دې نن دې ولیکي نن څه نن څو تاریخ څوارلس دی دیارلس اکتوبر دربر دیارلس اکتوبر پورې دې ولیکي کوټه چین کاناډا پرېږده افغانستان پرېږده پېښور وزیرستان چې ډېره کمزوري موږ دا بد کار دی انتهایي بد کار دی چې موږ ډېره کمزوري وکړو هم موږ د کاله 2000 ځوانان سره وژنو 2000 ځوانان پر خوش خبرو پر خوشي خبرو 2000 ځوانان د دنیا یو کام د خپلې ازادۍ لپاره شهیدان نه وکړي 2000 ځوانان هی په چاړه ووهه هی په دغه پر څه شي باندې داسې مځکه وه داسې کوڅه وه وروره خدای ته وګوره خدای ته وګوره عزیزانو که د چا شوق دی چې زه خامخا چړې چلوم دا ډېر بېکاره شوق دی که د چا شوق دی چې زه خامخا چکان کوم جنګ کوم نو ورځې به د اسانه علاج در ورکړم ستا د ټوپک ځار سم تربور مه په وژنه تربور مه په وژنه مامې مه په کونډوه تندار مه په کونډوه غوړوه یې د پښې د پام کې ګوره د دغه د پام کې ګوره لار بې زه در وښیم دا یې دا ده که رښتیا ته وایه چې خلک پر ما لنډۍ جوړې کړي ما وستایي نو دا ټوپک د هغې ویندارې د پوړنې دپاره استعمال کړي چې لږ سر ګرځي دغه یتیم بچي دپاره استعمال کړي چې د سهار تر ماښامه په دا شیش د ګنډلې که څه بلی کړي دا ګرځي زما ستا د چا اوس الله نشي عزیزان جنګ نه کوو جنګ ته نه یو موږ ډېر لوی کام دي چې خالي موږ لاس ونه ورکړو سپونه تیار کړو چې د خالي دا غږ وکړو چې مرداباد زندهباد تر خدای به هر څوک جاړېږي زموږ وطن هم را پرېږدي موږ ته اختیار هم راکړي اوس ملګري دا زورور کام دغه سوی دي وایي خلک نیولي سوي دي افغان مهاجر راغلي داسې دي سوای یې کوي پلانه یې کوي دغه یې کوي جیدادونه دغه جیداد د چا پلار خو دې وراسي دا چا دی دا هر چا شي د چا پلار خو دې وراسي ته یو نه کې دا خلک ما جوړ کړی دی زما تربور دی زما عزیز دی په غلا نه دی راغلی په ډاکه نه دی راغلی د دنیا قانون دا دی که په یو ملک کې هسه په کور کې فرض کړه یو کور کې اور ولګېږي شاوخوا همسایګان کور اور واچي چې بده پېښه شوه د دا کور خاوندان دا حق لري د دنیا قانون حق ورکوي
چې هره خوا ته دوی غورځي پردي کورو ته وشتلی که د ښځو سطر خرابېږي که د ښځو دغه خرابېږي په دې دی نه دی ګرم خو په دې اخته دی به خامخا پردي کورو ته اړوي په جهان کې هم دا اوس بده ورځ ده اسرائیل بمبارۍ شروع کړي دا خلک به څه کوي سړی لمبېږي بلډینګان دی نړېږي لکه د کاغذ دغه خلک به څه کوي دا خلک پر هر ملک لار بور کوي هر ملک به یې ساتي افغانانو په وطن کې بده پېښه شوه د ضیاءالحق تقریر دی ضیاءالحق ویل په دې کار مه لرئ دا افغانان چې د روسیانو سره کوم جنګ کوي دا زموږ د ازادۍ جنګ کوي د پاکستان که دغه افغانان نه ورته ودرېدل روسیه څوک نشي ګرځولی هغه راځي سهار پاکستان نشي ما ته په خپله دغه وویل احمد علي پاکستان وزیر خارجه و څه وزیر و آصف احمد علي ما په پارلمنټ کې وخندل یې ورخان اردو یې ورخان د خدای فضل چې روسیان د حق باندې اوس د پټان جان یې نه پرېږدي جنګ سره کوي ورکه زموږ دخوا راغلي وای حق لرو راکبر کړی وای ورته پاکستان وتلل دا به تحفظ احمد علي وویل ورښودي چې د اخوا راغی پښتون پوسه افغان پوسه معامله پوسه ما راغلی یو بده وپېښه شوه موږ هر پښتون هر افغان دی په دا جنګ کې سوی دی که نه دی سوی هر پښتون به هر ځای دا مجلس کوي چې هغه ټول قوتونه روسیان او د روسیانو ملګري امریکا او د امریکنو ملګري چې زما په وطن یې غویمن جوړ کړی دا زموږ پوروړي دي دا به زموږ افغانستان را جوړوي موږ ته به جنګ تاوان راکړي موږ ته به د جنګ تاوان راکړي له 20 کاله 30 کاله او 40 کاله ته رسېږي زموږ پر وطن یې هغه جنګ جوړ کړي چې د تیمورلنډه بعد افغانستان موږ جوړ کړی و هغه یې د خاورې سره خاورې دا تا کړي دي ما ته به پور راکړي په دې به خوا نه بدوي چې موږ څوک پسې اخیستلی شي هر څوک چې وایي ترخې خبرې موږ نه کوو بدې خبرې موږ نه کوو او څوک کاغذ ملګري راکړي اوس هم په کروڑاو ډالر د افغانستان دا اوس د طالبانو په وخت کې راغلي دي په کروڑاو ډالر یو شعار وایي چې په هوټلانو کې خلک پراته دي تنخواه یې موږ ورکوو کرایه یې موږ ورکوو پر یو کور باندې دونې پیسې دونې لکه پراته دي په دې باندې فلانی موږ په عربه او په کروڑاو ډالر دلته راځي موږ یې ورکوو موږ افغانستان قانون دا دی د جهان جهان قانون دا دی عزیزانو چې کوم سړی کوم چیرې وزېږېدی هغه د هغه ځای اوسېدونکی هغه د یو زېږېدلی دی که شته لکه زېږېدلی دي چې وزېږېدی هغه د هغه ځای سم شهري دی بلکل اوس هم که د چا بچیان زېږېدلي دي په هسپتال کې پیدا شوی او کاغذ یې د ځانه سره وساتئ د چا پلار یې نشي ایستی هېڅوک یې نشي ایستی هېڅوک بیا دویم قانون یې دا دی چې یو سړي په یو ملک کې یو څو وخت تېر کړي 15 کاله 8 کاله 10 کاله دا حق لري چې د دې ملک بینک د دې ملک سکول د دې ملک پلانا دا استعمال کړي او د دې ملک پاسپورټ واخلي موږ کمیټې جوړه کړې وه نواز شریف دغه و نواز شریف وزیر اعظم و افغانستان په خبره باندې جمعیت علماء اسلام پکښې وه تحریک انصاف پکښې و MKM والا پکښې و جماعت اسلامي پکښې وه عوامي نېشنل پارټي پکښې وه څوک پکښې و جمعیت دغه ملګري څه پارټیانې دي مسلمک پکښې و په هغه کې موږ دا فیصله کړه چې زېږېدلی دی هغه خو دی د دې ځای اوسېدونکی دا ما ته په خپله نواز شریف وویل نور په دې کې څه بده خبره ده دا افغانان چې راغلي د دې اوسي دا د ګروپ ته دغه ورکول شي شناختي کارت چې د دې ملک اوسېدونکي که په څوک په خوښه تلي د دې ځای خود به ځي دا لیونتوب چې خپله د ما د ډکه کړي داسې وکړو موږ به پلانی په زوره ته یې به لکه ژر مخ ورځي به دا اول د غم کوي انسان ته یې ژر مخ ورځي تکلانی سوی یا لاته ایران مې بوداش په چیز دا د کېده قرار اوسه چې څه کار دی ها که د افغانستان یو سړی خدای پاک قتلونه کوي مړي کوي چکان کوي فلانا کوي هغه که زما زوی دي ژر یې ومنډي که د بل دی راغلی دی خو د پاس په ورکې یو سیاف ته هغه یو کاغذ دی دا چې خلک په عذابوه موږ به خلک نه په عذابوي موږ پښتانه زموږ د پښتانه دا خاموشي
دا به خلک زموږ بې غیرتي نه بولي چې موږ بې غیرته خلک یو. موږ پښتانه یو، موږ د بدۍ په معنا پوهېږو، موږ د بدۍ په معنا پوهېږو چې بدي نه ده دا بده ورځ ده چې بدي دې کوله که یا ته خوند کړو که یا زه خوند کړم بیا به زه وشرمو دنیا به راپورې خاندي. وروره که راورته کښېنئ بد مه کوئ، بدماشي مه کوئ، دغه مه کوئ فلانی فلانی کار د بل معمولي لاس د بل ملګري وي لاس مه ووهئ، هېڅوک موږ نشو کولی راځم په تلابیب کې په خپل ملت نن یو هلک تلیفون راکړی ول زه دغه لیکم مضمون لیکم پنجابی ځان اخبار کې یو شروع ورته به دې کیسه وایم ما ورته وویل خبره دا ده خو د افغانان ما د افغانانو له لکپاسې نیولې تر لشبېلې پورې ګډ بلوڅ اوس ګډ اوسېدلي د دې اوسېدونکي خلک د دا ګډ بلوڅ زمینداري یې مسلمان کړې ده و هر زمیندار ته پر کور د شلو لکو څخه د دېرشو لکو روپۍ پورې پور کوي د ده بچیان هم ساتي خپل بچیان هم په ساتي. نوي مارکېټونه یې دا نوی کړی دا د اکرم دوی کور و دا د مسلمستان چوک یو میدان و هېڅ نه و هېڅ نه و د بازاري سپي بد یې سپي برګرځېده شی نه و اوس د خدای جهان ښایسته ښایسته دغه جوړ شوي دي دغه به نه کوي وروره دا زموږ وطن دی دا زموږ بنګلې دي که څوک بیرېدی چې جایداد راڅخه درتئ وروره خدای زموار دی موږ تا ته ګارنټي درکړو که تلې غورځېدې موږ پرې واله که تلې غورځېدې مجبوره یې شاخ عذابولې موږ یې حواله کړه موږ به نه پښتونخوا مليان پارټي موږ ته یې حواله کړه ضمانت به درکړو ستا جایداد یې زموږ سره بهیږي څوک یې دارنګه نشي کولی. موږ هسې پاکستان د وخت د ماښام لمانځه وخت دی عزیزانو موږ پاکستان ته دا وایو خدای ته وګوره د افغانستان نظریه مه خراب کړئ د افغانستان او د پاکستان دغه پرله تړلې ده که یو خرابېدی بل ورسره خرابېږي. افغانستان او پاکستان سره مسلمانان دي سره همسایګان دي د پاکستان واحد افغانستان هغه ملک دی چې په هغه ته د پاکستان تجارت ډېر خلاص دی په ګټه نور د ګرد جان سره دی په تاوان خدای چې شو سلوک کې ډاکټر نجیب الله صاحب کې زه ورسره ناست وم په مینوپال هوټل کې دا کاچغه به راپورته کاچغه د چري مسله یې واړوله په کاچغه لیکلي و میډ ان پاکستان کاچغه د پاکستان ده څپلۍ د پاکستان ده خولۍ د پاکستان ده جرمني ستا مارکېټ دی ورسره خپلې خولۍ خرڅوه دغه خرڅوه دوی به راځي خپل انار به خرڅوي ګزاره به سره کوي ګزاره دا ده افغانستان او د افغانستان شاوخوا ملکونه او که یو متحده دې دا راوغواړي و ملکو ته دې ووایي چې دا د افغانستان ملا ناست دی ته د افغانستان څه خطره لري او څه ضمانت غواړي د هغه خبره دې د ملا څخه پوښتنه وکړي چې ملا ته د همسایګانو څخه څه غواړي هېڅوک له چا څه نه غواړي دوی به دواړه یو د بل د استقلال ضمانت کوي نه به زما مدعي ساتي نه به ستا دا ساتم نه به زما کور ته ډبرې راړی نه ستا کور ته راړم دا خطه به ډېره ښایسته وي ایران به وي چین به وي موږ به یو ازبکستان به وي تاجکستان به وي ملایان به وي طالبان به وي جنرال موګیم به وي یا زموږ څه به لا دي زموږ نګرانان دا به وي که را به ډولونه به وو دریاوې به وو اتڼونه به سره کوو په ډبرو به نه سره وو خو که ډبرې چالو شوې بیا خو نو موږ ته راچاته کړی په ډبرې هغه چلون به وو هغه چلون به په مخلاص خو بده ورځ به تېره شي وخت ناوخته به زه معافي غواړم زموږ ګل سره خطا وکړم ګل ما ته چې کوم ټایم ټول ماښام نه واورېدی زه به وختي راتلم او بس پښتانه وایي یار زنده صحبت باقي یار زنده کوم ملګري چې راغلي دي پارټۍ ته عزیزانو موږ په پرې خوشحاله د پښتو متل دی پښتو یو شعر دی شاعر ویلی دی ما شاعر نوم نه دی زده ول ښه په ډاډه زړګي راځئ ملګرو ښه په ډاډه زړګي راځئ ملګرو سترګې په خپلو بڼو نه درنېږي وروره راځئ خدای مې راوله زموږ سره عقل شریک کړي زموږ سره پوه شریک کړي خدای پاک دې کښېنئ خدای پاک دې تاسو په موږ پورې بختور کړي خدای دې موږ په تاسو پورې بختور کړي بیا بیا به راځو ډېره مننه سیند په والا باندې سیند د پښتانه ډېر تنګوي سیند کوم پښتانه ډېر تنګوي کراچي اوس انټیریر سیند دا دغه وایي ملګری وایي په سیند کې په سیند کې هر ځای موږ ټول پاکستان ته وایو
موږ ټول پاکستان ته وایو چې وروره د سیند دا بولدوزران نه وو، دا بولدوزرانو دا چینکۍ نه وې. د سیند ټول نهرونه پښتنو خلکارانو جوړ کړي، د سیند ټول ښارونه پښتنو په دې منګل جوړ کړي. په سیند کې، په بلوڅ کې، په پنجاب کې د پښتانه څوک نه کوي. کې څنګهول پښتونخوا ملیان پارټي بیا د دوی په دفاع کې تر هر ځای. سلام علیکم.